دغه چې کوم کلیپ ته په دې کلیپ کې مفتی صاحب ته اهلی تشیع علما راغلي. اهلی تشیع هغه علما دي چې زمونږ علما ورته کافرم وایي، مرتدم وایي، واجب القتل، هر یو قسم ټکی دی چې هغه دوی ته استعمالیږي. موږ د هغې د عقایدو قطعا مرګرتیا نه کوو. موږ د هر چا غلطې عقیدې ته، د هر چا شرکي عقیدې ته، د هر چا کفري عقیدې ته هغوی ته کفر وایي. خو د دې اخلاق لږ وګورئ، د دې کردار لږ وګورئ. دوی راغلي دي یو اهل سنت عالم سره، اهل تشیع عالم ناست، دا دواړه په خپلو منځو کې ډېر لوی توپیر لري، ډېر فرق لري. د دوی نظریې کې ډېر یو بل سره اختلاف، خو د دوی خپلو منځو کې دا مکالمه وګورئ، علمي حیثیت وګورئ، علمي طریقه وګورئ، افهام و تفهیم چې څه ته وایي، مناظره چې څه ته وایي، هغه دې ته وایي. موږ صرف مسلمانان ملګرو ته دا ښایو چې کومو خلکو پسې تاسو روان یې، کوم خلک چې تاسو په جوماتونو کې منبرو باندې کښېنولي دي، هغې ته تاسو د خپل دین واګې ورکړي دي، د هغې اخلاق وګورئ، د هغوی مناظرې وګورئ، د هغوی کردار وګورئ. آیا دا اخلاق، دغه طریقې چې دوی خپل مسلمانانو مولیانو سره کینی، د دوی اخلاق خو ته وګوره، د دوی کنځلې خو وګوره، د دوی سپکې سپورې خو وګوره، د دوی ګزارونه خو وګوره. آیا دغه اخلاق والا خلک د نبي وارثان کیدی شي؟ خلک هم شته، العلماء ورثة الانبیاء هم شته، خو نه هر سورګیری شاګول نه وي، هر سپین پټکي والا د پیغمبر وارث نه وي. په دې جامو کې ډېر لوی خاینان موجود دي. په دې جامو کې د دې ملک، د دې دنیا ماحول په خرابولو کې ټول بنیادی کردار د دې خلکو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده، ما تاسو سره واده کړی و چې د مفتی صاحب نوي کلیپونه به راځي، او انشاءالله د الله په فضل مفتی صاحب د دشمنان دا نه وایي چې د مفتی صاحب شهید شو او مفتی صاحب لاړو، د هغه کار به بند وي. د هغه کار به د الله په فضل د هغې نه هم زیات او د هغې نه هم د هغه شاګردان، د هغه حلالي بچي په مضبوطه سده باندې کوي. دغه وعدې پوره کولو په اساست باندې تاسو ته مې یو کلیپ راوړی دی. په هغې کې کومې علمي خبرې دي چې کومې دیني خبرې دي، هغه به تاسو واورئ، فیصله په تاسو. خو دې کې صرف یو دوه خبرې زه کومه چې ډېرې بنیادي دي، چونکې زموږ دین چې دی دا تباه کړی مولا طبقې دی. زموږ معاشره چې تباه کړې ده هغه مولا طبقې تباه کړې ده. دغه چې کوم کلیپ دی، په دې کلیپ کې مفتی صاحب ته اهلی تشیع علما راغلي. اهلی تشیع هغه علما دي چې زموږ علما ورته کافرم وایي، مرتدم وایي، واجب القتل، هر یو قسم ټکی دی چې هغه دوی ته استعمالیږي. زموږ علما ورته قسمه ټکي وایي. خو بهرحال زه صرف په دې کلیپ کې چې کوم علمي خبرې دي خو به تاسو واورئ. په دې کلیپ کې صرف یوې خبرې وضاحت کول غواړم چې آیا هغه علما چې تاسو ورته کافر وایه، تاسو ورته مرتد وایه، تاسو ته هر یو یعنی فتوی د سره نه ختمیږي. موږ د هغې د عقایدو قطعا مرګرتیا نه کوو. موږ د هر چا غلطې عقیدې ته، د هر چا شرکي عقیدې ته، د هر چا کفري عقیدې ته هغوی ته کفر وایي. خو د دې اخلاق لږ وګورئ، د دې کردار لږ وګورئ. دوی راغلي دي یو اهل سنت عالم سره، اهل تشیع عالم ناست دی. دا دواړه په خپلو منځو کې ډېر لوی توپیر لري، ډېر فرق لري. د دوی نظریې کې ډېر یو بل سره اختلاف دی. حتی د دوی نظریې کیدی شي داسې هم وي چې یوه نظریه د مفتی صاحب بعضې نظریه د اهل تشیع ورته کیدی شي کفر وایي، او د دوی بعضې نظریو ته مفتی صاحب کفر وایي. خو د دوی خپلو منځو کې دا مکالمه وګورئ، علمي حیثیت وګورئ، علمي طریقه وګورئ، افهام و تفهیم چې څه ته وایي، مناظره چې څه ته وایي، هغه دې ته وایي. یعنی علما او سنجیده هغه وګورئ چې هغه څنګه کوي. دا راغلي دي اهل سنت عالم ته، ډېر سخت اعتراضونه یې کړي دي او څومره ادب په لهجې کې کړي دي. موږ صرف مسلمانان ملګرو ته دا ښایو چې کومو خلکو پسې تاسو روان یې، کوم خلک چې تاسو په جوماتونو کې منبرو باندې کښېنولي دي، هغې ته تاسو د خپل دین واګې ورکړي دي، د هغې اخلاق وګورئ، د هغوی مناظرې وګورئ، د هغوی کردار وګورئ. آیا دا اخلاق، دغه طریقې چې دوی خپل مسلمانانو مولیانو سره کینی، د دوی اخلاق خو ته وګوره، د دوی کنځلې خو وګوره، د دوی سپکې سپورې خو وګوره، د دوی ګزارونه خو وګوره. آیا دغه اخلاق والا خلک د نبي وارثان کیدی شي؟ دوی خو ځان ته وایي موږ العلماء ورثة الانبیاء. آیا که د العلماء نه دغه مولیان مراد وي، نو د دوی اخلاق خو لږ وګوره، د دوی کردار خو، د دوی بغض خو لږ وګوره، د دوی کفر خو لږ وګوره. چې دوی قرآن کې د دې آیت ترکیب، چې کوم آیت ترکیب مفتی صاحب کړی، دوی د قرآن د الفاظو د مفتی صاحب چې وي، دوی د قرآن معنا ترو اوټ بدله کړې. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تشریح مفتی صاحب په دې کې کړی دی، او دې مولیانو موږ ته په کوم غلطې طریقې کړی دی. په دې کلیپ نه زموږ صرف مقصد دا دی چې یو خو علمي خبره عوامو ته ورسیږي، د قرآن سچایي خلکو ته ورسیږي، او بنیادي شی چې دی
په دې کې د علماو اخلاق ښودلی شي چې آیا دا کم خلق چې موږ پیشوایان کړي دي د دې اخلاق خو لږ وګوره، د دوی کردار خو لږ وګوره، د دوی گفتار خو لږ وګوره. نو لہذا موږ ټول علما نه یادو، خلک هم شته، العلماء ورثة الانبیاء هم شته، خو نه هر سورګیری شاګول نه وي، هر سپین پټکی والا د پیغمبر وارث نه وي. په دې جامو کې ډېر لوی خاینان موجود دي، په دې جامو کې د دې ملک د دې دنیا ماحول په خرابولو کې ټول بنیادی کردار د دې خلکو دی. لہذا قرآن ته رجوع وکړئ، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم. د دې مصداق وګورئ چې دا څه دي، دا څه شی دی. دغه کلیپ را سره واورئ. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول کې مو په کتاب کې دا تحقیق کړی دی. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول باندې دا غور پکار دی چې 14 کاله مکی کې پیغمبر علیه السلام تیر کړي دي او 86 سورتونه راغلي، او 10 کاله مدینه کې پیغمبر علیه السلام تیر کړي دي، ما بقیه کم سورتونه په مدینه کې راغلي. په 86 سورتونو کې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول نشته. په مکی کې رسول نه، په مکی کې د رسول اطاعت نه، واجب الاطاعت وکنه وو، خو په مکی کې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یو سورت کې یو آیت کې چې نشي ثابتوي چې مکی آیت وي دا ورکه راغلی. نو څه تاریخي ثبوت لري کوم څه د دوره قرآني ثبوت مثلا نشته، خو چې کوم مدني سورتونه دي په هغې کې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول راغلی. واجب څه دی؟ دا په مدینه کې نبي شوی دی، په مکې کې نه دی شوی. از واجب الاطاعت نه و، دا واجب الاطاعت نه دیکیز مودا نقطه یعنی مودا نقطه یایو چې کله دا ریاست مدینه جوړ شو، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول نه زوات نه دی مراد، دا اصطلاح ده د قرآن. دینه مراد د نظام الهی اطاعت ده. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول نه مراد د هغه نظام اطاعت ده چې کوم نظام پیغمبر جوړ ځکه مودا یایو چې کچیرې څوک دا وایي چې یاره جي دینه نظام نه دی مراد، د بیا اولي الامر ته به څه کوي؟ دینه مراد نظام دی، ځکه یې اولي الامر ورسره یاد کړی دی. کچیرې مودا یایو چې اطیعوا الله قرآن، اطیعوا الرسول حدیث، اولي الامر منکم، بیا خو د هغوی ولا قوانینو مجموعه ولیکه که نه، خو چې ته هغه نه لیکي او ته یې څه نه، او بیا په دې کې جي یو خیانت زه ګڼم، زه یې ګڼم، ضروري نه دی چې وي امت دې کې یو خیانت په ترکیب کې کړی دی. تاسو ملایانو تاسو باندې ترکیب لیدلی، ترکیب یې داسې کړی دی اطیعوا الله، اطیعوا امر کړی دی، لفظ جلاله معطوف علیه ګرځولی دی، صرف لفظ معطوف لفظ جلاله. و اطیعوا الرسول دا فعل فاعل مفعول به، دا جمله ګرځولې دی مستقله. و اولي الامر منکم عطف کړی دی په اطیعوا الله لفظ جلاله باندې، او دا بالکل توک نه جوړېږي. زه داسې یم اطیعوا الله دا ټول معطوف علیه دی، پورا جمله. و اطیعوا الرسول دغه ځای کې رسول معطوف علیه دی، و اولي الامر منکم مضاف مضاف الیه دا د دې باندې عطف دی. چونکې لکه دوی بیا توجیه داسې کوي، هغه څه دوی یې چې پیغمبر هم مطاع مطلق دی، یو اطیعو د الله دپاره راغلو، یو اطیعو د رسول دپاره راغلو. نو دواړه مطاع شو، نو چې دواړه مطاع حقیقي شو خو دواړه خو خدایان شو. زه داسې یم چې الله مطاع مطلق دی، هغې دپاره اطیعو مستقل ذکر دی، او رسول اولي الامر په همدې کې مراد دي چې تاسې به د الله اطاعت کوو. بیا د رسول اولي الامر چونکې دواړه مخلوق دي، دی په یو اطیعو کې راجمع کړي، چونکې د رسول اطاعت او د اولي الامر اطاعت دا د مخلوق د قبیل نه دی. او دا ټولو مفسرینو دومره دا دوکه کړې دی چې دی په لفظ جلاله باندې او د رسالت یې دومره اوچت کړی دی چې هغه ځان ته جمله دی. نو دا دې نه مراد د اولي الامر او د رسول او اطیعوا الله. او بله خبره کوم غوسه، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دو يريد ردوه إلى الله نه مراد قرآن والرسول نه مراد حدیث دی. په دې باندې پیش کا فیصله وشي. 1400 کالو کې ماته وا فیصله وکړي چې شي فاتحه خلف الامام بو په قرآن او سنت نه پیش لفظ تنازعتم نه قیاس مراد کړي. ها ځینې مفسرین شیعه سني مسله ویلي اوسه پر قرآن او سنت حل نه کړه، د امامت مسله قرآن او سنت ویلي حل نه کړه. ته ماته وا مسله وخیا چې مو حل کړي څوک نشي خیا په انصاف سره. لہذا دینه مراد سره القرآن او سنت دینه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول په شانته لکه څنګه نظام مراد دی. و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول او مقع اصطلاح مراد
دا نظام ته مخکې کوي چې کومه اخري اتارټي دی په دې کې سپریم کورټ ته چې هغه داسې اډر وکړي چې نن نه بعد به دغه خبرې دا مفهوم نه وي څوک به دغه خبره نه کوي بس دا یوه خبره شوه بس لسونه به څوک نه تړي خبره ختم یا به لسونه خل تړي کلاب یې نه پرېږدي مثلا به خود به خود ختم شي دینه مراد نظام دی وروره خلک یې چې نه دینه قرآن و سنت مراد دینه قرآن و سنت خو بیروحه شی دی خو فیصلې نه کوي هغه خو وروره زیره کش کوم ځان ته او تیره کش کوي ځان ته و دغه لیبه ونه جوړه دی لکه د نن جوړه که په دغې دایمو چې کومه فرموله دی شاید خلکو ته به کفر لګېږي او چې په دې فرمولو عمل ونه شي قسم په خدای د ټول امت تفرقې نه ونیسي بیا به رسول نه بعد د نظام کې د اولي الامر نه څوک مراد کړي اولي الامر نه بعد خلک مراد دي چې څوک هغه د الله او د رسول الله نظام چلوي چې هغه نه چلوي لکه اوس مثال په طور باندې زه امام علي یم بالفرض صحیح او ته خدا نه خسته ابو جهل یې خو چې تا ولي الامر شوې زه ولي الامر شوم چې کله تو خبره د الله او د رسول چلوله ته به ولي الامر ګڼای شي زه چې کله د الله او د رسول خبره نه چلوم ذاتي خبره چلوم دې ټایم کې به زه ولي الامر نه خارج خلک به مونه انکار کوي خلک به یې چې نه دي دا خبره د منو شو منه لکه څنګه چې بعضې روایاتو کې راځي چې معاویه ته او عمر ته خلک پڅېدلي دي ورته ویلي دي چې ګپ ده ته څه ګپ لګوې دا څه یې اولي الامر کېدل دا د یو منصب نما نه ده صرف اولي الامر د یو عمل نما ده کېدی شي ته سبعینه مستدګاره پورې اولي الامر وي خو په یو ټایم کې اولي الامر نه وي ګاډه واډه خبره دي خلک ته وغورځوي دې قرار کې نه لکه عمر ته د مهر په مسالې کې ویلي وو بیا خو نظام نه شو دا نظام دی دې ته کله نظام عمل نه مشي بیا خو نظام نه که ګوره نظام یایي دي ته چې هغه به عوام اولي الامر په یو ځای چلوي که کوم ځای کې اولي الامر کږېږي عوام به ټیکوي لأصوین اعوجاجک بالسیف ته لاړ شه د عربو کې چې کوم نظام چلیږي یا د برطانیې کې دا صرف اولي الامر چلوي څوک خو د خلاف ورزي وکړي بل سړی هم ورپسېږي دې څه کوي ته کیمرا بتاوه تو باندې د عوام عربی رو شاید نه پرېږدي نو بهرحال ما یو فکر دی زه که چا مسلط کوم نه خو دینه بغیر دا تا د فکر ما په اړه ځات نه ولګیدو ډیر ته مطالعه نه وې کړې